والصلاة والسلام على نبيه المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مخکنا سلسله معاملاتو اغستلو خرڅولو باره کې دین اسلام لکه څنګه چې مونږ ته عقیده ښیي، مونږ ته عبادات ښیي، نو مونږ ته معاملات ښیي. اغستل به څنګه کوې، ورکول به څنګه کوې د یو شي، دې کې حلال حرام پیژندل دي. لکه څنګه چې مانځه کې فرض واجب سنت مستحب دا شته، نو داسې معاملاتو کې هم شته. څنګه چې عبادت ضرورت دی د انسان، داسې معامله هم ضرورت دی، نو د دې زده کول ضروری دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام د عمل ذکر چې کړی دی د حلال او د خوراک نه پس کړی دی. فرمایي من اکل طیبا، چا چې حلال خوراک خوړلو، وعمل فی سنه، عمل وکړو د نبی علیہ السلام طریقه کې د سنت مطابق، وامن الناس بوائقه، خلق د ضررونو نه په امن شو، دخل الجنه، بس د جنت ته لاړو. نه اولنۍ خبره حلال خوراک، دویم عمل په خونه د نبی علیہ السلام. نو حلال خوراکي د عمل د سنت نه لمبې کړی دی، ځکه تا خوراک حرام کوي که عمل کوي عمل نه قبلیږي. نو د عمل نه دا حلال خوراک په دغه حدیث کې لمبې کړی دی. بهرحال دا خو یو تمهیدي ابتدایي خبره وه. مخکې ځای نه مونږه دې ځای پورې خبره را رسولې وه چې کم شي کې تجارت جایز دی او په کومه طریقه تجارت جایز دی. لږ نږدې نږدې شي، خیر دی چې ته آواز نه رسي. په څه شي کې تجارت جایز دی. اوس د هغې سره متعلقه نورې خبرې، اضافي بارهي خبرې چې دغه ځای به هم د تجارتي، دارنګې ورکړه راکړه الفاظ اهلیت بومی، خود نورو څه د خارجي وجو نه به دا تجارت ستا ناجایز کیږي، دا ورکړه راکړه به ستا ناجایز کیږي او د دې معاملې نه د حلالې ګټې په ځای به حرامه ګټه راځي. یو په هغې کې حدیث کریمه مې تلاوت کو. نبی علیہ الصلاۃ والسلام ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ الصلاۃ والسلام منع کړی دا عن بیعتین فی بیعتن، په یوه بیه کې د دوو بیو نه. یوه بیه کې د دوو بیو مقصد څه دی، یعنی د دې لفظ مقصد څه دی؟ د دې دوه مقصده، دوه مطلبونه محدثینو ذکر کړي دي مشهور. یو، زه په تا باندې یو شی خرڅوم چې دا زه په تا باندې په 10 روپۍ خرڅومه، او په دې شرط چې ته به د فلانکې شی په ما باندې مثلا په 20 روپۍ دی یا په ګرانه دی په ارزانه دی دا خرڅای. د یوې بیې کې بله بیه شرط کول چې دا ال تا باندې خرڅوم چې دا بل شی به ته په ما را خرڅای. خو ګورې د دې هر یو ځان له جدا جدا پیسې دي، جدا جدا بیه ده، عقد دی، خو د دې یوې باندې سره دا بله شرط کول نبی علیہ السلام منع کړی ده. یو دا منع صورت دی. یو دا دی چې زه تا باندې دا شی خرڅوم او د دې په بدل کې مال دا شی راکړه، دا یوه بیه ده، دا یوه بیه ده. کله کله یوې غاړې نه پیسې د بلې غاړې نه سودایي، خو کله کله د دواړو غاړې سودایي. د دواړو غاړو نه یعنی نقد پیسې پکې نه وي،
یو شی ورکول او بل شی د هغې په عوض کې اخیستل، عربۍ کې ته بیع المقایضه وي، سودا په سودا باندې. نو دغسې بیه کول چې زه تا باندې دا شی در خرڅوم او ته په ما دغه شی را خرڅ کړه، دا نه ده، دا ټیک ده. دا بله خبره ده چې په دا شی تاله زه په 10 روپۍ در کوم، خو ته به دا بل شی به ماله په دې راکایې، که دا بل شی ته په ما نه را خرڅوې نو دا زه تاله نه در کوم. نو د یوې بیې سره بله بیه شرط کول نبی علیه الصلاة والسلام د دې نه منع کړې ده. نهی عن بیعتین فی بیعتن. فقهاو د دې حدیث د لاندې دا معامله ناجایز ګرځولې ده. دویم د دې حدیث په رڼا کې یو بله معامله فقهاو ناجایز ګرځولې ده، په یوه بیه کې دوه بیې کول. هغه دا چې په متردد سمن باندې، یعنی په مشکوک سمن باندې، په مشکوکو پیسو باندې بیه کول. څنګه؟ دا یو شی دی زه په تا باندې خرڅوم، خو که پیسې نقد راکایې نو دا په 1000 روپۍ دی، خو که چېرې ته ادار پیسې راکایې دا په 1500 دی. هغه وایي زما شو. په څه باندې دی شو؟ تعیین ونه شو د نقدو یا د ادار، د 1000 یا د 1500. دا عقد متردد دی، دا مشکوک عقد دی. دا د دې حدیث د لاندې داخل دی چې نهی عن بیعتین فی بیعتن. په یوه بیه کې د دوو بیو نه نبي علیه السلام منع کړې ده. نو په دې طریقه باندې بیه کول، معامله کول د عقد دا غیر شرعي دی. دا عقد به ختم کې نوې په صحیح طریقه به د دې عقدو کې چې په ادارو ما دا شی په تا خرڅ کو په دومره، یا مې په نقدو خرڅ کو په دومره. د دې نه یو بله مسله مخکې هم څه ضمناً د هغې ذکر شوی و چې د شي په نقدو باندې یو قیمت، په ادار باندې بل قیمتي. ټیک ده، یو سړي ته ووایي دا شی تا باندې خرڅوم، خو په نقدو باندې د دې 1000 روپۍ قیمت دی، خو که ته د 6 میاشتو په ادار علي د دې 1500 قیمت دی. په بیې په مجلس کې هغه ووي زه په ادار علم په 1500، او دی وایي ما په تا په دغې خرڅ کو، هم ټیک ده. که وایي نه زه په نقدو علم او په 1000 روپۍ، او دی وایي بس زه دغه په دې 1000 روپۍ ما په تا په نقدو خرڅ کو، هم ټیک ده. دې کې تردد وو، خو د بیې د لمبې د خبرو اترو د حده پورې و چې د 1000 باندې نقدو قیمت دی، 1500 ادار دی. خو بیه په دې نه ده شوې چې بس په دغې شو، په کمې شو، په نقد شو که په ادار شو، پته ونه لګېده. دغه غلط وه. ها د بیا په مجلس د بیه کې د یو پیسو تعیین شو چې دا ما په نقدو باندې ستانه په 1000 روپۍ واغستو، دی وایي ما درخواست کو، هغه ادار مسله ته د منځه ووته. نو د دوو بیو په یوه بیه کې دوه بیې نه شوې، هم یوه بیه شوه. یا وایي ما په ادار باندې په 15 واغستو، د 1000 د نقدو هغه بیه پاتې شوه، نو دغه جایز ده. دې کې بعضې خلک یو شک کوي، وایي یاره د شي په نقدو باندې 1000 روپۍ قیمت دی او په ادار باندې 1500 دی، دا سود دی. دې ته سود وایي خلک، دا سود نه دی. ګورې زمونږ فقها یو عبارت ذکر کوي، ویزاد فی الثمن لاجل الاجل. دا د عبارت هدایي عبارت دی. د نیټې د وجې نه پیسو کې زیاتې کولی شي. کم شی چې ادار دی حکماً د دې قیمت کم دی په مقابله د نقد چې یو شی ادا شوی دی د دې د قیمت او د مالیت کې، او دا د شریعت بنیادی خبره ده. ګورې سود هم په دې وجه دی که نه، ته دړی غنم اوس ورکایې او هم دقه دړی به تاله د بیې په شکل کې، د قرضو نه. ګورې د قرضو مسله جدا ده. ما ستانه په دړی غنم واغسته، اوس تاله نقد دړی در کوم، ته به ماله 2 میاشتې پس دړی راکایې. دا سود دی. ولی سود دی؟ ځکه دا نقدي چې دی حکماً د دې مالیت سیوا دی، هغه نسیه چې دی د هغې حکماً مالیت کم دی. په دې کې یو کې په مالیت کې زیاتې دی، په بل کې کمې دی. نو دا نبی علیہ السلام چې وایي یدن بیدن والفضل ربا، دا یو باریک فرق دی. ورې یدن بیدن والفضل ربا، لاس په لاس بی، که یو پکې نسیه شو نو په دې نقدو کې زیاتې دی په مقابله د مالیت د ادار کې، نو ځکه یې ورته وایي والفضل ربا. دا زیاتې ورې سود دی. نو زیاتې په څه کې راغی؟
دړی په دړی باندې دي خو زیاتې په دې کې دی چې نقد کې حکمن زیادت دی او په دې ودار کې حکمن کمی دی نو دا به نه کوي د سود مسله به بیا کو ګورې خو دا صرف د دې لپاره یو مثال می ذکر کاو چې د ودار د وجې نه د شي زیات قیمت مقرر کول ټیک دي خو تعیین به په وخت د بیه کې کوي چې دا په ودار دی او دا په دومره دی په تردد باندې چې کچري وسیالي دومره دی په نقدو نه دومره دی په ودار دومره دی او هغه وي بس ما ته قبول دی په کم یو باندې شو تعین نه شو اوس دا مسله ټیک نه وه دا د حدیث په منع کې داخله ده چې نبی علیه السلام منع کړې ده عن بیعتین فی بیعتن د دې سره یو متعلقه بله مسله ده هغه دا ده چې په نقدو باندې شی خرڅول هم جایز دي په ادار باندې هم جایز دي خو په ادار کې به ضروري دی چې نیټه به معلومه وي متعینه وي الی اجل مسمى قرآن کې الله وی نیټه چې نیټه به بالکل معلومه وي متعینه وي تاریخ به معلومي دیو جن فقها یو مسله مونږ ته ذکر کوي چې که سړی نیټه دا کې خو آیا حاجیان چې راځي پیسې به در کوم لو کېږي پیسې به در کوم غوبل کېږي پخوا غوبل او تریشر دی تریشر کېږي پیسې به در کوم نو دا نیټه مجهوله ده نامعلومه نیټه ده او کوم عقد چې پاغی کې نیټه مجهوله کې خو دې شو د عقد فاسده بیع فاسد ده ناجایز معامله ده دا معامله به ختمه دا معامله به ختمه دا به په صحیح طریقه دا معامله کوي او هغه څه پلان کوي میاشتې پلان کې تاریخ نو په ادار معامله کې به ضروری دی چې الی اجل مسم د معلومې نیټې پورې وي خو یو معاملې ته به موږ ادار او نقدي کله وایو 10 ورځې 20 ورځې میاشت کال کومې معاملې ته به ادار وایو کومې ته به لاسي وایو نو هدایه یو مسله ذکر کړی ده چې الشهر و ما دون الشهر عاجل میاش او کم د میاشتې نه دا لاسي معامله ده دا ادار نه ده تا 10 ورځې پس در کوم 10 ورځو کې به در کما 20 ورځو کې به در کما تاریخ خو معلوم نه دی کنه خیر دی ځکه دا لاسي معامله ده او چې د 2 میاشتې نه زیات کو یاره په 2 میاشتو کې به پیسې در کما په 3 میاشتو کې به در کما لکه به در کما اوس دا اجل مجهول دی نامعلومه نیټه ده دا معامله په دې باندې ناجایز کیږي زمونږ کله کله د تعلق د وجې د ملګرتیا د وجې د خسړیتوب د وجې کله کله هغه جایز معامله په ځان ناجایز د سړی زما ستا سپر یو شی دی خو جو چې کله مې درکړي آیا 2 میاشتو کې به درکما هغه جایز معامله دی په ځان ناجایز کړه خط تاریخ وای چې په پلان کې تاریخ به در کوم کدا غي نه د مخ کې ورکړي ستا احسان دی که تاریخ پورا شو هغه د توقعات چې د خیر دی یو میاش نورې لیټ کا هغه د سره احسان وکړو دا فرض نه دي چې خامخا په دې تاریخ به ورکای که مخکې دې ته ورکړي چې ته ګناهګار شوې او که د تاریخ نه لیټ شو یا ګناهګار شو نه د تاریخ مطلب بدایي چې هغه د تاریخ نه مخکې ستانه د مطالبې حق نه لري مطالبه نه نشي کولی اوس که چېرې تا مخکې ورکو تا ښه وکړه که هغه د نیټې نه درته وروسته وکاته هغه ښه وکړه خو دا تاریخ ګورې په څه کې دی دا په د بیې په پیسو کې دی په قرضو کې تاریخ نشته ښه په قرضو کې به تاریخ نه چا قرض درکړي کله به در کوم آیا 2 میاشتو کې به در کم خیر دی کال کې به در کم خیر دی په وړي منې به در کم خیر دی ولی ځکه په قرضو کې تاریخ نشته تاله چا پیسې درکړي درته ویلي دي چې خیر میاشت پسې راکا سبا یې غواړي ته دا نشي ویلی چې تا خو ما ته میاشت ویلې وه نه قانوني ته هغه په دې پړکولی نه شي ځکه په قرضو کې تاریخ نه او په بیع کې به تاریخ وي د دې دواړو دا فرق دی ګورې د قرضو کې که تاریخ چا مقرر کړی دی د فتاوو والا صرف دا ویلي دي چې اخلاقي طور د وعدې د حده پورې د هغې که لحاظ وساتلی شي نو وی ټیک ده خو که چېرې دغه نه نو قانوني طور تا په دې نشي پړ کولی چې تا خو ما ته 2 میاشتې ویلې وي د قرضو ته زما نه اوس غواړي نه په قرضو کې دغه نه تاریخ نه خو موږ اکثر دا اصطلاحات نه پیژنو ودار سودا ورکوي په قرضو مې سودا کړې ده په قرضو سودا څه ته وایي قرضو سودا نه ده ولې د قرضو سودا نه د ودار سودا ده قرض وایي دې ته چې یو شی تا واغستو هغه شی به ورکای خو فی الحال ستا سره نه
نو تا د بل دانی دي پیسې دي تا د بل نه واغستو ته به د هغې په شان شی بیا ورکای قرض په څه کې جایز دی په څه کې جایز نه دی نو د قرضو یو مستقل خپل باب دی خپله مسله ده هغه به هلته کوو انشاءالله دلته هغه نه ذکر کوو بهرحال خبره مې دا کوله چې معامله په نقد هم جایز ده په ادار هم جایز ده خو په ادار کې به نیټه معلومه وي اوس معامله به کله د نقدو کېږي کله به د ادار کېږي کله کله څه وشي سودا وشي په هغې کې د ادار ذکر وشي چې ګورستان وړم خو فلانکي تاریخ پورې نو دا ادار دی که چېرې د ادار ذکر پکې نه شي نو ګورې دا پیسې نقدي دي یا د نقدو ذکر پکې شوي یا که چېرې ذکر نه وي شوی د ادار شرط نه لګېدلی نو وایي دا معامله بیا هم د نقدو ده نو په دې وجه باندې دغه معامله د نقدو ده نو عین ټیم ته د هغه نه مطالبه د پیسو کولی شي چېره زما پیسې ما لره یو بله مسله د دې سره متعلق کېږي هغه دا ده ستا په چا باندې پیسې دي 6 میاشتې پکې نیټه ده ستا پیسو ضرورت دی ماله پیسې اوس پکار دي هغه وایي ټیک ته پیسې به دله اوس درکمه ما ته به پکې دومره پرېږدې ټیک شو یو صورت دا دی چې دا پیسې چې د چا دي دې مطالبه وکړي چې ماله پیسې راکړه هغه نیټهداري پیسې مې هغه وایي دا پیسې به دله زه درکمه خو ما ته به پکې دومره پرېږدې ځکه زما نیټه وه د نیټې پیسې نغدې در کومه دویم صورت دا دی چا ته ستا پیسې دي پیسې پیدا کړې هغه باندې هسې هم بوج دی 6 میاشتې پسې در کوي جو وایي دا پیسې دله ستا هغه اوس در کومه خو هله چې ما ته پکې دومره پرېږدې کله کله هغه دا مطالبه وکړي نو په دې طریقه باندې چې کله د دواړو د طرف نه پکې تبرع ده د دواړو د طرف نه پکې یو احسان کول دي احسان څه کوي یو باندې نیټه ده هغه نیټه ویې لکه ستا په ما ته پیسې دي د 6 میاشتو زه دله اوس در کومه نیټه ختمومه دی هم یو احسان وکړو که نه دی بل څه احسان وکړو زما تا ته مثلا 1 لک روپۍ دي تا 80,000 راکړه د دا کمې کړې دا تبرع ورته په ظاهر کې موږ ووایو الفاظو کې خو دا تبرع نه ده ګورې احسان نه دی دا مبادله ده یوې غاړې نه پیسې دي د بلې غاړې نه نیټه ده 6 میاشتې نیټه وه هغه نیټه د خرڅه کړه په تا باندې په 10,000 روپۍ چې د 1 لک په ځای باندې تا 80,000 درکړې ستا نه څه واغستې 10,000 روپۍ کټ کړې په نیټه کې دې ته وایي فقها اعتیاض عن الاجل د نیټې عوض اغستل او د نیټې عوض اغستل حرام دي سود هم دقه شی دی سود کې څه شی دی د نیټې عوض د نیټې عوض څنګه دی تا سړي له ورکړي دي 1 لک روپۍ 6 میاشتو په نیټه نو 6 میاشتې پس به تاله څه درکوي هغه 1 لک روپۍ درکوي او له پاسه به پیسو درکوي مثلا 10,000 دا 10,000 زی شي تاله درکوي د دې نیټې درکوي که نه چې د هغه سره ستا 1 لک روپۍ وي 6 میاشتې نو د دې نیټې عوض چې دی دا سود دی نو چې دغه ځای سود دی نو په دې ځای کې هم دا سود دی چې ستا چاته نیټهداري پیسې دي هغه یې تاله اوس درکوي خو په دې شرط چې ما ته به پکې دومره پرېږدي نو دا د نیټې عوض اغستل دي او د نیټې عوض اغستل چې دي دا سود دی نو تکه سوال وکړې ذهن کې سوال راشي چېرې دلته د نیټې عوض سود دی هغه ځای موږ د شي قیمت 1,000 روپۍ او د نیټې د وجې نه 1500 مقرر کړو هلته هم د نیټې عوض راغی که نه دا د نیټې عوض هلته نه دی راغلی هلته د دې شي قیمت موږ زیات مقرر کړی دی د نیټې د وجې نه دا جدا خبره ده دلته کې خالصه د نیټې عوض دی نو دې دواړو کې یو باریک فرق دی چې هلته کې د شي قیمت زیات دی د نیټې د وجې نه او دلته کې خالص د نیټې عوض دی د نیټې عوض اغستل حرام دي د شي قیمت زیات مقرر کول د نیټې د وجې نه دا جایز دي ویزاد فی الثمن لاجل الاجل عالمان کله کله دا خبر اوري هغې دپاره ویم هدایه کې په باب د صلح کې دا مسله لیکلې ده په باب د صلح کې چې چا د چا سره صلح وکړه په دې خبره چې زما تا ته دومره پیسې دي او هغه ما ته څه وکړه اوس راکړه او دومره به درته زه پرېږدم نو هغه وایي لا یجوزو
دا جایز نه دي ځکه دا د نیټې عوض اخیستل دي او د نیټې عوض اخیستل حرام دي. نور فقها هم دا مسله لیکلې ده او هدایه په باب د صلح کې دا مسله لیکلې ده چې په دې طریقه باندې د نیټهدار شي لاسي کول او په هغې کې پیسې کټ کول. اوس یک طرفه احسان وشو، ښه خبره ده. یک طرفه احسان څه دی؟ زما تا ته د شپږو میاشتو د نیټې پیسې وي، تا اوس راکړې، په ما دې احسان وکړو، یک طرفه احسان دی. نه پې ته ګناهګار یې نه پې زه ګناهګار یم. زما تا ته 1,00,000 روپۍ وي، ما درته 10,000 پرېښودې، لاسي دي یا ادار دي؟ یک طرفه دی. یک طرفه دا تبرع دا احسان دی. خو چې کله دو طرفه خبره شوه زه د پیسې کمومه ته راته نیټه کمئ، نو دا مبادله ده، دا د بیع شکل دی او د نیټه خرڅول، موده خرڅول په دې طریقه باندې او د مودې او د نیټې عوض اخیستل دا ناجایز دي، دا حرام دي. په دې باره کې مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمه الله باقاعده رساله لیکلې ده. هغه لیکلې ده حت من المؤجل بشرط ادائه المعجل. شرط حت من المؤجل نیټهداري پیسې کمول بشرط ادائه المعجل، په دې شرط چې مال اوس لاسي راکا. نو دا په دې طریقه باندې هغه په ډېر د فقهاو اقوال او د هغې تحقیق نقل کړی دی. بهرحال دې باندې اکتفا کوو. اوږدې ډېرې خبرې اوږدې یادېږي هم نه، خو په دې شته خبرو کې ستاسو د سوال ذهن کې وي نو هغه ووایئ.